پرتا کړي د اخلاص قدمونه کړي کور پاک کور د یتیمانو تپوسونه اخلاص ډېر وکړه د بی وسو امدادونه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام د یتیم اواز سره زم تاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا عملګرو روان یو بریکوٹ ته د احسان الله مرحوم هغه بچیانو لا سمود وړاندې چې تاسو له ډېر زیات دردونه او ډېر زیات غمونه درکړي ډېرې اوښکې درکړي وي، خو نن ورله مونږه ډېرې خوشحالۍ راغستې دي په بدله کې، په کمه بدل کې کومې چې تاسو له درد درکړو او تاسو خوشحالیانې راولېږلې هغه خوشحالۍ ورکوو اوس هغې بچیانو له او په بدله کې د هغه کور نه تاسو له درکوو ډېرې خوشحالیانې ستاسو په بدله کې. نو زموږ سره اوسئ. تپوسنا اخلاص ډېر وکړه د بی وسو امدادونه یدغه بی وصایت مانو ځانتا نزدیک دا ګلانو دوی لا پاسر د شفقت کې د ولاسونه اخلاص ډېر وکړه د بی وسو امدادونه را پړتا کړي د وعلیکم السلام. مبینه څنګه بچو ست خره اچھا میلاو کته خای اوله غاله کچ در کوش مخ پمین خطه د بابوجی مبین ته سامع الله څنګه بچو خیمه مبارک شه ټیکټر تاسو مبارک خیر مبارک دل دو اج ټیکټر څنګه دی خدي خوشاله اج مسافر ته په دوغانو کې یاد ساتي کوم خلکو چې د خپل ټیکټر لګره اج صدوا بات کوي سم میسج بار کوي الله خوشاله مرزدار او دعا ورته مبینه ته څنګه خیر دی خوشاله چاته ټیکټر دا چا دی ټیکټر ازونګ تاسو دی اج چاره لګلې مسافر را لګلې هغه مسافر ته بس دعا کوي او زه خوشاله کار سره چې موږ ټیکټر را لګلې ټول عمر دعا کوي آج ټیکټر باندې بس سکو بچو چلاو به ځان په خپل پیسې ګټو ځانو به پیسې ګټای ډېر کلهګه ډېر پای پیسو بیا سکو خپل چړوړې وکاو وکاو جامې پیسې وکاو آج چې پیسې ډېرې دی بیا زکات مکات کې ورکاو آج ورو غریبانو یتیمانو له پیسې ورکاو خیراتي آج سر مرجان پیسې چاله ورکړي دي موبایل لا ورکړي څه د پاره موبایل لا ورکړي چې ټیکټر به والی اوس په دې ټیکټر سکو چلو بھائی بابا سکو پیسې به دلوس درکې موبایل خوشاله بھائی او ګډه سره سملی وسو چرتا کمپر کې سره سملی خا کمره کې سره سملی کمپر کې کا کمره کې کمله کې سره ګډه سملی خا د یوې ګډه سره بل ګډه او د دې سپلاس کړي دي ها دا سره بنگړې دي دا چرته دکان نه ځان اغستې دي چې کله چاچوګان پیسې راولي کې بیا ځان بنگړې ملي ګوډیانې هملي راځي د نورزو احسان الله مرحوم بچیان خو زمونږ سره دا وخت موجود دي خو خورای خواله ورزو هغه باندې به هم زیری کو او ډېر د خوشحالۍ مقام دی ځکه چې داسې یو ښایسته تحفه مو له را روانه کړې ده کومه چې تاسو را لېږلې ده نو زموږ سره اوسئ. خلګرو د هغې خور سره ناست یم د احسان الله مرحوم بچیان سره ناست دي زموږ هغه خور هم زموږ سره ناسته ده او په دوی باندې به دا غټ زیری کوو دوی ته به کاغذونه هم حواله کوو دوی نه به یو څه تپوسونه هم کوو د دوی د ژوند په اړه کوم ډېر زیات دردونه و ډېر زیات غمونه و زما په څنګ کې هغه بچی هم ناسته ده کومې چې ټوله دنیا جړولې وه خو نن د دوی په ژوند کې لاتعداده خوشحالۍ دي هغه خوشحالیانې کومې چې تاسو را لېږلې دي نو هغه ستاسو هغه را لېږلې خوشحالۍ اوس تاسو ته نن بیا په تحفه کې درکوو سره د ډېرو خنداګانو سره د ډېرو زیاتو خوشحالیانو. خور السلام علیکم. وعلیکم السلام خورای خو ټول مخکې تاسو د بچیانو دی ټولو ته تاسو دا ټیکټر چې کومې د اغوستی دی ډېر بهترین ګاډی دی نوی تاسو ټولو ته ډېر مبارک شي. ډېر ستاسو مبارک شي چې موږ له دونه خدای ګاډی راکړو زموږ ستاسو په دې واسطه باندې دا کار وشو زموږ د بچو د خوشحالي نه وي شوله. خورای دا راته وایي ټیکټر خو چې کوم تاسو ته میلاو شو الحمدلله څومره مطمئن یې د دې بچیانو چې کوم د ژوند سختې وي دوی وي چې زموږ یخني ده د سویټر تکلیف او د پیزارو تکلیف او د چای روټۍ د ژوند سختې ډېرې زیاتې څومره بدلاو به د دې سره په کور کې راشي.
شکر الحمدلله ډیر بدل لغې زما بچو به نن تاسو هم څه کوي چې نن څونه خوشاله دي څونه بدل شي د هغې ورځې نه چې تاسو راغلي وی لولنې پروګرام کړو هغه ورځ څنګه و نن څنګه دي شکر الحمدلله د دې سره به زموږ راجون نور هم بدل شي او ستاسو د واسطه باندې دا کار شوی دی نو زه خو چې راجون به اوس ډېر ښکلی شي زما د دې بچوړو د دې پیزار جامه د دې هر څه به وصل کړي سهولت شي ما ته چاته باریان نه وي ټیکټر به درله څوک چلوي چې زموږ په کور کې مشر لیور دی هغه به پر دې مزدور هغه ټیکټر به یې چلو نو شکر الحمدلله که دا ټیکټر اوس زموږ وشو زموږ د دې بچوړو وشو نو هغه به یې په دې کور کې چلی زموږ د چیرې روټۍ د جامه پیزار د اسکول د هر څه خرچه هغه به مخکې هم برداشت کوله چې اوس په دې و چې د هغه د سره دا بوج کوشو شکر الحمدلله دا ټیکټر به اوس په هغه زموږ مشر لیور چې په کور کې د هغه به یې چلی مقصد ماښام له چې هغه راځي 200 روپۍ به راوړي ستاسو د دې بچیانو نیمګړتیا چاته هریانه محتاجه به اوس نه وي د خیره نه اوس به یې سم لکه نه به محتاج نه چاته به هریانې نه به چاته په اسکول کې چاته کړېږي دوی به خامخا چې سکره بله نه وي خبره به یې ماښام کوله خو شکر الحمدلله چې اوس په هغه اریانتیا به اوس ختمه شي د خیره سره شکر الحمدلله به دې سات باندې کومو مسافرو چې د سره ډېرې زیاتې خوشحالۍ شریکې کړې او ماشاءالله نن تاسو د خپل ټیکټر خاوندان یې د دې بچیانو ژوند بدل شو ډېر زیاتې خوشحالۍ ورله ورکړې هغه مسافر چې کوم به خپله ډېر د سختو سره دی خو تاسو ته خوشحالۍ درکړي هغوی به تر کم حده په دعا کې یاد ساتئ تر دې پورې به ساتو چې عمر دغه زموږ ژوند زما د بچوړي هر ماسخوتن د هغو دپاره نفل 2 رکعته کوي وایي امي وایي شکر الحمدلله دا مسافر دی خدای دغه شان ساتي چې د نورو خلکو سره داسې غریبانان چې د هغو سره هم لاس وکړي خدای دې وله ژوند ورکړي او دغه شان دې ساتي لکه چې خدای دې زموږ ژوند یې بدل کړی نو الله دې دو چېرته هم نه خرابوي موږ به هر ماسخوتن په دوا کې یاد ساتو کاکا ته څنګه یې ګوډۍ خوشحاله ده سره یخنۍ کې چېرته سملي ده تا سره بړستن کې سملي که بېله کوټه کې سر سملي بهر یې سم نملې یخني ده ښه یخني ونشي ښه خوشحاله یې څه ته خوشحاله یې دې ګوډۍ ته خوشحاله او ستا سره خبرې کوي ده څه درته وایي څه درته وایي تا ته وایي مرجان څنګه توت څه وایي توت بیا څه وایي کوټه کې ته دې خبره کوله او سکول ته سره ځي چېرته سره ځي کوټې ته سره هم پیړ ځي او سکول ته سره هم ځي رخسار څنګه بچو تا ګوډۍ ښه ده چېرته سملي کوټه کې ستا سره بړستن کې که بېله بړستن کې سملي یخني کېږي چې کله بهر تا ته څه وایي بیا یخني وشي بیا تا ته څه وایي مبینه څنګه یې بچو ښه یې خوشحاله یې څه ته ټیکټر باندې به څه کوو بچو چېرته به یې چلو ایخوړ کې چکر به پکې وایې کم ځای ته کالام ته که ملم جبید که چېرته څنګه د اخلاص دا ټیم والا راشي ملګري نو پیر بابا ته پکې موږ له چکر راکړې تاسو پکې چېرته ځئ اوس به څنګه ستاسو ژوند بدل شي بچو ټیکټر سره ما هغه مسافرو ته ووایه که نه هر څه به ډېر تېري څنګه ټیکټر به مزدوري کوي پیسې به راځي کور نه چې ځای مخکې هم جړل پیسو پسې اوس په پیسې هم مور در کوي ځکه چې ټیکټر به 200 روپۍ ګټي که نه څه وینا به کوئ مسافرو ته دعاګانې به ورته کوو دې سره به څومره ژوند بدل شي بچو ژوند به بدل شي چې دا مسافرو زموږ سره دا دومره لاس وکړو موږ له دا ټیکټر و دا هغه کړو بدې کې به اوس موږ ځان رزق دا پیدا کړو سکول هر څه کېږي سکول به اوس جامې پیزار هر څه به کېږي چې ځای مور به پیسې هم درکوي که نه مسافرو ته به دعا کوئ څه به ورته وایې رزقه دعا کوو چې کله ولنه ورکوو باید دعاګانې چې موږ له دا دومره پیسې راکړو موږ بیا ټیکټر واغوسته ستاسو په شان نور هم ډېر زیات بچیان دي بچي یتیمانان دي هغې مسافرو ته به څه وایي چې هغوی سره هم ډېره مرسته وکړي که نه څنګه ورسره وکړي زم سره چې څنګه دغه وکړو دغه شان دې به د هغو سره کوي دعا کې خو به یې نه هېروئ که نه ته به ورته دعا کوې څه دعا به ورته کوې الله ته خوشحاله شاباس
ملګرو پروګرام د یتیم اواز د بریکوټ نه احسان الله مرحوم د بچیان زموږ سره ناست هغه خور سره هم نسته. امید دی ډېرې زیاتې خوشحالۍ به تاسو له درکړي او که هغه اولني پروګرام یو وړوکې غونته کې ایسه د سره نشر کړو هغه هم وګورئ. د ډېره سخته بیماري وه. سهار به یې د خپل ورور روان کړو چېرته ماښام به یې چې نه پیسې غرض کړې سهار به یې بیا ډاکټر ته لبو سیدو کې دی هم داخلو سیدو والا ته بیا اجازت وکړو چې داسې هم کار نه دی اوس یې بیا ښار ته بوځي. څه پسې ژاړې بچې؟ بابا څه شو؟ او نن د دې بچیانو د حالاتو مو ګورئ، د دوی په مخونو خنداګانې، د دوی په مخونو خوشحالیانې، دا د دې خبرې ښکاره ثبوت ورکوي چې د دوی ژوند اوس الحمدلله ډېر زیات بدل شوی دی. دا اوس زما سره مرایات به موجود دی، هغه ته خواست کوو چې راشي د خپلې خور ته د ټکټر دا کاغذونه او دا چابي به حواله کړي. چې ټولو مبارک شي. ښه خورې الحمدلله تاسو ته ټکټر میلاو شو، د ټکټر چابیانې کاغذونه او ګاډی هم ډېر زیات ښکلی دی. ما خو بهر ولیدو. تاسو ټولو ته ډېر ډېر مبارکباد دی. یو به دا اوس چلیږي تاسو له به 200 روپۍ راوړي د بچیانو د سکول د رزق چې کومې نیمګړتیاګانې وې کومې سختې وې هغه به هم الله تعالی ختمې کړي که خیرې سره. د دې بچیانو د سکول د یونیفارم بیګونه څونه چې واخو مرسه شوي دي، خو د هغې نه علاوه د هر څه نه علاوه ستاسو زموږ سره 20,000 او 410 روپۍ پاتې وي، نو دا 19,000 روپۍ دا هم تاسو واخلئ زموږ سره چې کومې پیسې وي ستاسو. د دې نه خورئ که تاسو له څوک راضي وئ چې په دې کې ما د اخلاص په دفتر کې د فارم پیسې ډکې کړي دي یا زما سره پیسې دي یا ستاسو دپاره ما پیسې ډکې کړي، ستا سره د هېڅ چا څه نشته. په دې باندې د چا نه د ووټ تمه نشته، د چا نه څه غوښتنه نشته، نه د فارم پیسې شته، د اخلاص د دفتر نه یې څه پیسې شته. کمې پیسې چې مې په هغه ورځ دلته ویلي دي هغه ټولې پیسې ستاسو دي، نه به د دې نه چا له روپۍ ورکوئ او نه د دې نه ستاسو سره د چا څه حق کېږي. صحیح شو؟ خو بس دقه یو دعا ده او دغه یو بدله ده د دې چې هغه مسافر همیش په دعا کې یاد ساتئ او مه یې هېروئ. شکریه ستاسو د مسافر هم شکریه ستاسو هم ډېره منډه ترله کوم دپاره وکړم ستاسو زه هم ډېر شکریه ده کوم تاسو د نور هم خدای طاقت درکړي چې دغه شان د یتیمانو د بچو خیال وساتئ دغه شان د ورځ بدله کړئ. ملګرو دا پروګرام د یتیم اواز د بریکوټ نه د احسان الله اور مرحوم د کور نه الله تعالی دې د هغه جنت الفردوس نصیب کړي. اولنی کلیپ تاسو کتلی و ډېر زیات غمونه او نن الحمدلله ډېرې زیاتې خوشحالۍ دي. ټکټر وشو د دې بچیانو د ژوند چې څومره ضروریات و هغه هم وشوه. هغې نه علاوه زموږ سره 19,000 روپۍ د دې بچیانو چې کم امانت هغه هم هغې خور ته میلاو شوې. امید دی چې دا ټکټر به اوس ګرځېږي د دوی هغه تره چې کم پردی ټکټر به یې چلو اوس به خپل چلوي، نو خپلو بچیانو له به هم ګټي، خپلو بچیانو له به هم رزق راوړي او د دې بچیانو دپاره چې کم په نیمه باندې به دا ګرځېږي د دوی به هم راځي، د دوی د سکول د دوی د رزق د دوی د ژوند چې کومې نیمګړتیاګانې وي هغه به الله تعالی پوره کړي. ولې چې دا به دومره ګټي انشاءالله چې د دې بچیانو د ژوند هر هغه نیمګړی ضرورت به الله تعالی پوره ساتي او د کور ته د خور ته دوی ته ډېرې زیاتې خوشحالیانې ورکړي د الله تعالی په خصوصي فضل او رحم سره او د مسافرو په مینه محبت سره. نو الله مو تل ښه او آباد لره، الله مو خوشحاله لره، الله تعالی مو د غمونو ډېر لرې ساته او الله دې د لوی ژوند درکړي د روغ صورت او د روغ صحت سره چې د نورو هم داسې یتیمانانو بچیانو ته ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورکړي. دا خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د کیمرامین مرایت سره الیاس سهارا له ورکړئ اجازت د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.